په 400 کې د بیلې بحران سخت شوی او اوس د سیمه له شلو نه تر 200 غنټو پورې لوډ شیډینګ زغمي. خو کله نا کله بیلې راشي خوم نو پکې ټرپینګ وي، ولټیج ډیر کم وي چې نه پکې پین چلیږي، نه فریج او نه نور سامان کار کوي. دا وضع د عام ولس لپاره د ذهني، اقتصادي او فزیکي فشار سبب شوی ده. د 400 خلک وایي چې دا غیر اعلانیه لوډ شیډینګ نه یوازې د دوی ورځنی ژوند خراب کړي بلکې کاروبارونه، صنعتونه او تعلیمي ادارې هم له ستونزو سره مخ شوي دي. خلک د لویو د بیلې وسایلو څخه بې برخې شوي او اکثر ناروغان چې د طبي آلاتو محتاج وي د ژوند له خطر سره مخ دي. همدغه صورتحال ته په غبرګون کې د عوامي نشنل پارټۍ لزګونو کارکونانو د 400 د وابډیکسین دفتر مخې ته احتجاج وکړو او دفتر یې وتاړه. دوی له لوړ غږ سره وویل چې د پاکستان آئین له مخې بیلې ورکول د دوی قانوني حق دی او دا ځکه چې د بیلې زیاته برخه خوندوی په خپل صوبه کې پیدا کوي. د ان پی کارکونکو زیاته کړه چې کو بجلی نه راکول کیږي نو دا لا قانوني عمل دی او دوی به نور دانس غمي. د احتجاج په مهال د وابډیکسین له مظاهرچیانو سره مذاکرات وکړل او ژمنه یې وکړه چې په 400 کې به غیر اعلاني لوډ شیډینګ ختموي، د ټرپینګ مسله به حل کوي او د کم ولټیج ستونزه به هم زر تر زره خواروي. د بجلی اړوند معلومات لمحې خیبر پختونخوا صوبه د پاکستان د اوبو له لارې پیدا کیدونکې بجلی یوه ستره سرچینه ده. دا صوبه خوشا 4,000 میگاواټه بجلی پیدا کوي خو دلته خوشا 2,500 میگاواټه ورکول کیږي، حالانکه د صوبې ورځنی طلب د 3,000 نه تر 3,500 میگاواټو پورې رسیږي. دا تفاوت د دې سبب شوی چې اکثرو سیمو ته یا خو بالکل بجلی نه ورکول کیږي یا هم ټیټ ولټیج، ټرپینګ او ناسم شیډول ورسره وي. دا وضعیت کو همدغسې دوام وکړي نو نه یوازې د خلکو ژوند به نور خراب شي بلکې له دې سره به د مرکز او صوبې ترمنځ اختلافات هم زیات شي. د ولس غوښتنه یوازې دومره ده چې کومه بجلی دوی پیدا کوي لږ تر لږه خو هغه ورته ورکړل شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.